بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ موضوع د الرجی په باره کې ده، چونکې د ګرمي کله راځي یا دې ورځو کې د تریشرې خلک زیاتې کوي، نو د دې دوړې د وجې هم د ځینو کسانو ته د الرجي شکایت زیات وي. نو د دې دپاره کومه قهوه پکار ده او خوراک کې احتیاط د څه څیزونو پکار دی. دا یاد ساتئ، کم کسان چې دې ورځو کې مرچکې، لوبیا، غټ دال، بریاني او چرګوټې یا پیپسي ډېر زیات استعمالی، نو د دې د وجې په وجود کې خشکي ډېره زیاته شي او د داسې کسانو کمو کسانو ته چې دې کې انتروشي ډېر زیات راځي، یا د سترګو نه اوبه زیاتې سټارټ شي، یا د اے سی د کمرې نه ډایرکټ بهر ګرم ماحول ته راوځي، انتروشي ورته سټارټ شي، یا د ګرم ماحول نه یکدم د اے سی کمرې ته لاړ شي، نو دې کې د انتروشي یا د الرجي دا ولی کیږي. دا یاد ساتئ، دا د جگر یو کمزوري ده. نو چې کومو کسانو ته هم د الرجي شکایت وي، نو تاسو داسې چلو کې چې یو چونډۍ سپینه زیره والی، یو شین لاچي والی، دې سره هلکه شان کاږه والی او ورسره د ګلابو 4-5 پاڼې، او که چا کره مولټي وي یا د پنسار سټور نه مولټي راوالی، نو داسې یو انچې پیس چې کوم دی دا د مولټي، دا 5 څیزونه یو کپ اوبو کې جوش کې او دا روزانه 2 یا 3 ټیمه په مړه روټۍ پسې 40-50 منټ بعد سکل سټارټ کې، دا الرجي به مو الله تعالی انتهایی ختمی. که بیا هم څه مسله وي، نو زما د موبایل نمبر دی 0333 91 38 479 033 9138 479. په دې باندې رابطه وکړئ. نو د الرجي چونکې 15 قسمونه، نو چې کوم قسم ستاسو وي زه به د هغې لحاظ سره جواب در کوم او الله تعالی به خپل فضل لازمي کوي. السلام علیکم.